د زیم او د شیرپو مشرانو کشرانو ورونو په جمع السلام علیکم. چاته چې دا کومه مسله شروع ده دوی د زړه پوره کار کوي، چاله نقصان مه ورکوئ. دا ټول زموږ ورونه دي، صرف موږ خپل یو احتجاج ریکارډ کوو دې دپاره چې دا کومه مسله شروع ده غریبانانو ته، دا کوم د بجلۍ مسله ده، د اوړو مسله ده، د ګیس مسله ده، څونه مسلې چې دي او موږ وګورو نو دا زمونږ په دې KPK کې دي، زمونږ په دې صوبه کې دي، زمونږ په دې پښتنو دي. وروڼو په پنجاب کې اوړم کو تاسو ګورئ بېسیاره دي، خو هلته بجلي وګورئ بجلي بېسیاره ده. حالانکې دا زمونږ د صوبې پیداوار دی او دونه پیداوار دی چې زمونږ دا صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کوي، زیات ګیس پیدا کوي، خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ ته نه میلاویږي او بار میلاویږي. مونږه د حکومت نه، مونږه د انتظامیې نه، مونږ د DC نه، مونږ د ټول څومره طاقتورې محکمې چې دي د هغې ټولو نه دا مطالبه کوو چې کوم زموږ آئیني حقوق دي، د کوم چې مونږ له آئین اختیار راکړی دی، حق یې راکړی دی، د نن مونږ د دې عوامو په وساطت باندې غواړو او پوره من یې نه غواړو. خو کونت ته مونږ له دا پوره من نه راکړې نو دا تا ته مونږه ویو چې سبا به مونږ به درځو تا نه به په زور ولو او بیا به دغه دفترو کې تاسو په دې کورسو باندې نه یې نه، ستاسو به ګرېوان یو زمونږ به ناسي، ځکه دا وخت تنګ دي. دا چې نن ضرور درېږي دي، دا چې نن روتې دي نو دوی تنګ دي، دوی ته اوړه نه بلاوېږي. ملګرو ته وایي ګرانه شوه، اوړه ګران شو، اخر زموږ قصور څه دی، زموږ ګناه څه ده؟ که وګورو نو زموږ قربانۍ موږ ته خلکو ورکړې. او بله اوس په تاسو وګورئ څنګه چې ناظم صاحب خبره وکړه، زموږ پولیس والرونه په جاله کې یو ویشتې شو په کړېور کې، او بله اوس په پېښور کې یو DSP او دوه پولیس دا د پنجاب نورونو، دا زموږ استازو د پښتنو زموږ نه وو، دا زموږ خلک وو. که جوماتونه وګورو دماکې کېږي زموږ په شیرپو کې په سوونو خلک وفات شو په دماکه کې. داسې په سټیشن کې زموږ په ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې د دې پښتنو مشر دی، د نروبر مشر دی، په هغه باندې 4-5 دماکې وشوې. ملګرو هغه سره د هغه به خدای پاک ټیم نو برابر کړی، دې خلکو وجلې دی. ملګرو موږ دا خبره کوو چې موږ او سہولیات هم موږ ته نه میلاوېږي، بجلی موږ پیدا کوو، بجلی موږ ته نه میلاوېږي، ګیس هم موږ پیدا کوو، ګیس هم موږ ته نه میلاوېږي. آیا چې دا موږ ته نه میلاوېږي موږ دا سوځو، څو پورې به دا صبري؟ دې نه به بغاوت نه جوړېږي. ایسي ډیسي ته وایم چې دې نه به بغاوت نه جوړېږي. دا عوام خو به بله ورځ بغاوت کوي چې د دوی بچي د لوږې نه مري، د دوی بچي د دارو د لاسه مري، د دوی بچي د بجلۍ ورته نه میلاوېږي، ګیس نه میلاوېږي. نو چې کله دوی مري نو انشاءالله 2 قدمه به موږ مخکې یو، زموږ پارټي به 2 قدمه مخکې او موږ به درځو او تاسو نه به د دې یو شي حساب غواړو. ملګرو ADC رابطه کړې ده، راځي به، خو زه ورته دا خبره کوم دا چې کوم لیسټونه په خپل دفتر کې جوړ کړي دي هغو ته چې په دې ګاډي کې راځي سپیشل برانچ والا ولاړ دي، دا دې ورته ور ورسوي. موږ ته بالکل قابل قبول نه دي دا چې کوم لیسټونه جوړ کړي دي، کوم پوینټونه دې جوړ کړي دي، موږ ته قابل قبول نه دي. راځي به د دې عوامو دلته حجرې شته، د دوی بیټکې شته، د دوی دوکانونه شته، دې عوامو سره به کښېنې کوم ځای چې د دوی خوښي څونه اړو باندې چې د دوی کار کېږي هغه کوټه به وله منظوره، هغه پوینټونه به وله منظوره. خو دا خبره ته په دې روسپیکل ځکه کوم خو ستا بڼه کې نور څه وي نو ګورې زمونږ دا شرطونه دي. چیف ایگزیکټیو سره هغه ورځ زموږ ملاقات شوی دی، د دې صوبې 2 غنټې بجلي موږ زیاته کړې ده. خو ملګرو دلته په شیډول کې نشته، دلته موږ ته پریکټیکل نه ښکاري، په لینونو کې نشته. دا هم زموږ بنیادي مسله ده او موږ دې پسې ډېر تګ و داو کړی دی او دې موږ سره منلې ده. په دې کې د شیرپو ناظمان، په دې کې د زیم ناظمان، په دې کې جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب مونږ ناستو، مونږ سره میټینګ شوې ده، موږ سره منلې ده. او که تاسو د خپلو
بیا به مونږ له خو تمه نه کوې بیا به مونږ له خو تمه نه کوې بیا بس خارې ناپرسان دي به زمونږ هم چې څه خوښوي خو بیا د غلې په ګودام ورلو او که د بجلۍ په دفتر ورلو او که د ایسي په دفتر ورلو بیا به مونږ دا ګیلې نه کوې راشئ او د عوامو سره کښېنئ د دوی چې کوم مطالبات دي دا پوره کړئ